أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطوة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. په دې رکوع کې الله تبارک وتعالى و نعمتونه بیانول او یو عذاب په بنی اسرائیل باندې. نعمتونه مخکې بیان شو، اوس په دې دوه آیاتونو کې ذکر د عذاب کوي په بنی اسرائیل باندې او د هغې سبب بیانوي چې د عذاب په ولې راغلی و. یو واقع طرف ته اشاره ده چې دا واقعه د حضرت موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام د وفات نه وروسته راغلی وه. موسی علیه السلام د هارون علیه السلام نه 3 کاله وروسته وفات شي او هارون علیه السلام 3 کاله مخکې. بنی اسرائیل په دغه میدان تih کې وو. موسی علیه السلام دیو ته د الله دا حکم واوراو چې تاسو بیت المقدس یا فلسطین ته داخل شئ او الله په تاسو جهاد فرض کړی دی. سورة مائده کې دا واقعه روانه ده چې الله رب العالمین دیو ته وی چې تاسو د عمالقه قوم جبارین قوم سره جهاد وکئ، چونکې دا په دیو باندې امتحان او هغه سختو بدنونو والو طاقتورو. نو بنی اسرائیل بزدل شو، د جهاد نه انکار وکړ. موسی علیه السلام ورته ډیر فضایل بیان کړه او میت جاری وکړه چې تاسو ورشئ او الله به تاسو غالب کوي، الله به تاسو زورور کوي، صرف اراده او نیت وکئ. خو دیو موسی علیه السلام ته دا خبر آخر کې وکړه چې فذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون. موسی ته لاړ شه او ستا رب دې لاړ شي او جنګ کوئ، موږ به دلته ناست یو. د موسی علیه السلام خبره ونه منله. نو موسی علیه السلام دعا وکړه چې الله د دې قوم نه موږ واخله. نو حضرت موسی علیه السلام وفات شو. 40 کالو پورې دیو په میدان تih کې حیران او پریشان و. بیا الله تبارک وتعالی په دیو باندې 40 کال بعد رحم وکړ او یوشع ابن نون علیه السلام هغه ورته پیغمبر راولېږه. دا هغه یوشع ابن نون دی چې د حضرت خضر علیه السلام سره چې کله د موسی علیه السلام ملاقات کېده 14مه سپاره کې د هغې تذکره سوره کهف کې شوې ده. موسی علیه السلام سره دا خادم و. کله چې د خضر علیه السلام سره ملاقات کو او کم مایې چې نو هغه مایې د حضرت یوشع ابن نون علیه السلام سره و، هغه لاره کې چې دنګلي و. کله چې دا 40 کاله زندگی په میدان تih کې تیره شوه، نو یوشع ابن نون علیه السلام پکې الله پیغمبر که او د هغې په ذریعې سره دیو ته دوباره حکم وشو چې بیت المقدس یا ایلیا یا فلسطین دا علاقه تاسو فتح کئ. الله تبارک وتعالی دیو ته حکم وکړ چې تاسو د کلي ته ور داخلیږئ نو فتح یې کوئ. نو تاسو په دې کې چې کله ورځئ نو سجده کوونکي ورشئ، سجده ولګوئ الله ته. یو ورته عمل وښودو چې سجده ولګوئ او دویم ورته یو کلمه وښودله چې تاسو حطوة وایئ. دې ظالمانو داسې کار وکړه چې د سجدې په ځای باندې دیو په شا طرف باندې روان شو یا خپاړې شروع کړئ، عمل بدل که په شا روان شو، سجده ونه کړه او قول بدل که خبر بدل کړي. د حطوة په ځای باندې حنطوة ویل چې الله غنم را لراکا، یا بعضې وی چې حبة فی شعرة داسې ویل، یا حنطوة فی شعرة غنم راکه د کوسړو سره، یا داسې دانې چې هغه پورې کوسړي داسې دانې را لراکا. نو هم عمل بدل که هم قول بدل که، نو الله تبارک و تعالی په دیو باندې عذاب راوستو.
نو الله رب العالمین هغه واقعه ذکر کوي. الله و اذ او کله چې قلنا ویل منګه ادخلوا داخل شي تاسو هذه القريه دی کلیتا فکلوا نو پس خورئ منها د دینا حیث چرته چې شئتم خوښوستاسو حیث چرته چې شئتم خوښوستاسو رغدن فراخا ودخلوا او داخل شي الباب دروازې ته سجدن سجده کوونکی وقولوا او وای تاسو حتوتن چې الله او بخمنګا حتوتن داسې کلمه چې ګناهونه په معاف کیږي یعنی استغفار وای نغفر لکم نو او بخو منګا تاسو ته خطاياکم تاسو خطاګانی وسنزيد المحسنين وسنزيد او ډیر زیات بکومنګا اجر المحسنین د نیکی کوونکو. نو ګوره دلته دیو عملم بدل که چې الله ته سجده لګوي نو دیو خپاړې شروع کړي په شا روان شو او قولم بدل که خبرم بدل کړه الله ته حتوتون وای. د حتوتون معنی دا و چې الله مونږه وبخه خو دیو د حتوتون په ځای باندې حنتوتون کړه او غنم را لرا کړ. دې نه پته ولګېده چې کم اذکار شرعیه دي نو هغه بدلول نه دي پکار چې کم رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ښودلي نو هغه شان به وي هغه به بدلې نه. لکه ډېرې داسې دعاګانې چې پای کې خلکو د ځانه زیادت کړی دی. ورپسې آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایي ګوره دلته که عامه معنی موږ وکړو نو هغه معنی د هغې مطلب صحیح کېږي نه. ګوره که معنی موږ داسې وکړو چې فبدل الذین معنی ته سوچ کوئ فبدل الذین پس بدل کړه هغه کسانو ظلمو چې ظالمان دي قولا یو وینا غیر الذی غیر د هغې وینا نه قیل لهم چې دیو ته ویلی شوي وه. دې معنی ته که تاسو سوچ وکئ نو مطلب یې دا شو چې هغه ظالمانو یو بل خبره بدل کړه چې دیو ته کوم ویلی شوي و هغه بدل نه کړه بلکې بل خبره بدل کړه نو بله دې بدلولې که نه. نو دلته ګوره معنی به په دې طریقې سره کوئ. یو معنی داسې څوک وکړي نو انشاءالله صحیح کېږي چې فبدل الذین پس په بدل کې واغسته په معنی د اخذه سره فبدل الذین پس په بدل کې واغسته هغه کسانو ظلمو چې ظالمان دي قولا یو وینا غیر الذی بغیر د هغې وینا نه قیل لهم چې دیو ته ویلی شوي وه دیو ته چې کومه خبره ویلی شوي وه د هغې نه علاوه بله راواغېستله. او دویمه معنا که وکړي نو دا هم صحیح ده فبدل الذین معنا قال الذین فبدل الذین پس اویله هغه کسانو ظلمو چې ظالمان دي قولا وینا لره غیر الذی بغیر د هغه وینا نه قیل لهم چې دیو ته ویلی شوي وه. نو ظالمانو د الله رب العالمین چې ورته کومه خبره کړې وه د هغې نه علاوه بلې خبره یې وکړله. او درېیمه معنا دا ده چې فبدل الذین پس بدل کړه ظالمانو. دلته که بدله معنا خپله معنا وکړي نو او دارنګې اخوا بیا وقالو قولا دا قولا دا به د قالو دپاره مفعول به شي. نو فبدل الذین پس بدل کړه هغه کسانو ظلمو چې ظالمان دي قولا وقالو قولا او ویل دیو یو وینا لرا وقالو قولا غیر الذی او ویل دیو وینا علاوه د هغه څه نه قیل لهم چې دیو ته ویلی شوي وه. فانزلنا نو نازل کړه موږ علی الذین په هغه کسانو باندې ظلمو چې ظالمان دي رجزن کرکجن عذاب چې د هغې نه کرکه کیږي من السماء د اسمان نه بما کانو یفسقون بما په دې وجه کانو چې ودیو یفسقون نافرمانی کوله. د آیاتونو ترجمه دوباره واورئ. وَإِذْ او کله چې قلنا ویل منګه ادخلوا چې داخل شئ تاسو هذه القریة دې کلي ته فکلوا نو پس خورئ تاسو منها د دې کلي نه حیث چرته چې شئتم خوښوي ستاسو رغدن فراخا ودخلوا الباب او داخل شئ تاسو دروازې د دې کلي ته
سجدن سجده کونکی وقولو او وای تاسو حطوتن او بخمونگا یا داسی کلمه چی گناهونه پی معاف کیگی نغفر لکم نغفر نو او بخمونگا لکم تاسو تا خطوایاکم ستاسو خطاگانی استاسو گناهونه وسنزیدو او ډیر ضرب منگا زیاد کو اجر المحسنین د نیکانو وسنزید المحسنین او ډیر ضرب منگا زیاد کو اجر د نیکی کونکو فبدل الذین ظلموا کی غدری معناګانی ځکه د غدری معنی چوکی نو بیا به مطلب صحیح شي فبدل الذین یو معنی چې دا بدل په معنی د اخذ سره شي نو فبدل الذین پس په بدل کی واغستا هغه کسانو ظلمو چې ظالمان دي قولا وینا لرا غیر الذی سوا د اغنا قیل لهم چې دیو ته ویل شیوا او دویمه معنی بدل په معنی د قال سره نو فبدل الذین پس ویل هغه کسانو ظلمو چې ظالمان دي قولا یو وینا لرا غیر الذی سوا د اغنا قیل لهم چې ویل شي و دیوتا او درې ممانا چې بدل په معنا د بدلولو شي نو فبدل الذین پس بدل کړه هغه کسانو ظلمو چې ظالمان دي د الله وینای بدل کړه وقالو قولا دلته بقالو پټ روباسي نو وقالو قولا او ویل دیو یو وینا غیر الذی علاوه د اغی وینانا قیل لهم چې ویل شي و دیوتا پانزلنا نو پس راولیږه منګه علی الذین پاک کسانو باندې ظلمو چې ظلمې کړه رجزن کرکجن عذاب من السماء د اسمان نه بما کانوا یفسقون په دې وجه چې دیو نافرمانی کوله د الله سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك